हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमुंग द ऑटोडेस्क अपनी प्रोग्राम यानी द ऑटोकेड 2007 प्रोग्राम पर क्लास के यो बेइंतहाई ज़बरदस्त और लाजिमी कमांड को चाह कमांड मुंग सरदे द लाइन पर नुम बांधे घोंडो न पहले बमुंग राशु द ऑटोडेस्क आउटलाइन था द ऑटोडेस्क आउटलाइन की और पर 2D कमांड्स की कता सो ओ गोरे नने कमांड च मुंग सर कम दे अगर 9 नंबर बांधे दे और कमांड मुंग सरा L4 लाइन कमांड दे د کمانډ ته د دومره ترجیح ما ولې ورکړله ما ولې ویلې چې بې انتهایی لازمي او زبردست کمانډ دی ځکه دا لاین کمانډ دومره لازمي دی چې دا د ډراینګ په تعریف کې هم راغلی دی که تاسو ته یاد وي ما درته د ډراینګ تعریف کړی و پای کې مې ورته ویلي چې لکیروں کی زبان کو ډراینګ کہا جاتا ہے یعنی مختلف قسم ته لکیرې لاینونه رایوځي شي نو د هغه نه موږ سره ډراینګ جوړ شي که تاسو په څلورم پنځم کې ډراینګ جوړول کول نو پای کې به تاسو کتلی یو چې مختلف قسم ته کاغه واګه لاینونه به رایوځي شو دغه نه به یو ډراینګ جوړ شو د څه شي د ام د سیو د ونی نو دا د څه نه جوړیږي په کاغذ باندې تاسو مختلف قسم ته لاینونه ووخی نو عمدتي لاینونه موږ سره ډراینګ جوړیږي او تاسو کار هم د ډراینګ جوړول نو که تاسو ځان نه پروفیشنل ډیزاینران جوړول غواړئ د څه شي د ډراینګ جوړولو نو تاسو به د لاین کمانډ ته حد نه زیاته ترجیح ورکوئ دا بے انتہائی لازمی کمانڈ ہے دومره لازمی کمانڈ ہے کہ تاسو صرف دا لائن کمانڈ ازده کئی او نور کمانڈونه تاسو ازده نه کئی صرف تاسو دا لائن کمانڈ ازده کئی نو مطلب داره چې تاسو ډراینګ بنانا یعنی ډرافټینګ تاسو 50% ازده کړ یعنی 50% تاسو آټوکیډ اوس هینډل کولای شئ او 50% تاسو ډراینګ ډیزاینینګ کولای شئ نو دا دومره لازمی کمانډ دی او نور لازمیت به درته داسې وخیمه چې دا لاین کمانډ موږ سره د آټوډیسک په آوټلاین کې تر دې ځای نه شروع کیږي او تقریبا په دې ځای باندې ختمیږي 27 نمبر کمانډ باندې ختمیږي نو دومره لازمی کمانډ دی او بیا دا نور کمانډونه چې کوم دي دا د لاین په متعلق کمانډ دی دا تقریبا غون د لاین په متعلق کمانډونه دي خو تر دې ځای پورې د لاین په متعلق کمانډونه ډیسکس کیږي یعنی د لاین په باره کې پکې خبرې کیږي بلکې دا لاین کمانډونه که زه درته تر دې ځای پورې راغلي دي ښه تر دې ځای پورې راغلي دي تاسو به وګورئ دا خبره ګورئ یاد ساتئ د دې نه بعد بیا موږ سره شیپونه سټارټ شي هغه شیپونه هم د لاین نه جوړ شوي دي خو د دې کمانډونو نه ډایرکټ موږ سره شیپونه جوړیږي شیپونه پې ډرا کیږي د دې کمانډونو په ذریعه باندې نو یعنی د لاین په متعلق خبرې تاسو سره تر دې ځای پورې ډسکس کیږي نو تاسو خپل وګورئ 39 او د 9 نه کمانډ موږ سره د 9 نمبر نه کمانډ موږ سره د لاین په باره کې شروع کیږي یعنی 20 کمانډونه چې کوم دي 20 کمانډونه اسومره د 39 نو 30 کمانډونه چې موږ سره کوم دي هغه د لاین په متعلق ډسکس کیږي نو دا دومره لازمی کمانډ دی او تاسو کوئ څه شي ډرافټینګ ډراینګ بنانا نو د ډرافټینګ په تعریف کې هم راغلی دی لکیروں کی زبان کو ډراینګ کہا جاتا ہے نو حد نه زیات لازمی کمانډ دی غور او فکر سره ورته وګورئ یو خبره ز کوم په دې خبره کې زه په ټیچرانو باندې بلیم نه کوم کریټیسایز پې نه کوم تنقید پې نه کوم خو زیات د ټیچران چې کوم دي دا لاین کمانډ څنګه کوي LINE لاین ولیکي او لاین کمانډ اپلای کی یا L4 لاین کمانډ اپلای کی او یو لاین وخی او درته وایي چې بس ته لاین کمانډ ختم شو نو په دې باندې خو غوړ موږ نه لس سکند هم تیر نشو نو دا کمانډ دومره کمزوری کمانډ دی چې دا به تاسو په لس سکند کې ختم کړئ ما ول دومره ترجیح ورکړله چې صرف خبرې ما کم از کم 3-4 منټه مې صرف د دې په باره کې خبرې وکړلې نو د خبرو نه اندازه داسې لګي چې دا کمانډ چې موږ سره کم دی دا کم از کم په دې کې یو غنټې نه زیات ډیټیل دی نو تاسو به وګورئ چې په دې کې څومره ډیټیل پروت دی زیات ټیچران کمانډ اپلای کی لاندې کمانډ پرومپټ کې چې کومه پراپرټي جوړیږي پراپرټي ته نه ګوري د خپل پراپرټي جوړیږي او پراپرټي به تاسو ډیسکس کوئ آټوډیسک کمپنی والا هم وایي چې هر سټوډنټ ته پکار دی چې هغه د ټیچر نه کمانډ سره د پراپرټي زده کړي نو د پراپرټي سره کمانډ کول دا د هر چا د خولې کار نه دی پښتو کې موږ یو متل کوو کنه وایي د نسوارو خپلې خپلې خولې وي هر یو کس خدا کار نشي کولی چې چا پکې پروفیشنالیزم نه وي کړی د الله په فضل او کرم سره زه ځان صفت نه کوم د الله په فضل او کرم سره ما په ډرافټینګ کې یعنی ډراینګ بنانا کې ما صرف 2 کاله سپیشلایزیشن کړی او په TVC کالج کې کم از کم 258 کسانو کې د الله په فضل او کرم سره نو تاسو خو پوهیږئ فیل شوی نه پوزیشن مې غوښته نو تاسو د الله په فضل او کرم سره یو داسې ټیچر ته ناستئ چې تاسو به وګورئ چې په دې لاین کمانډ کې څومره ډیټیل دی
صحیح ده. نو زه راغلم اټوکیډ ته د لاین کمانډ په باره کې زه خبرې کوم. یو کمانډ موږ سره په مختلفو طریقو باندې اپلای کیږي. ما تاسو ته چې کله پیلنی کلاس اغسته په هغه پیلنی کلاس کې ما تاسو ته ویلو پیلنی کلاس کې چې په کوم کې موږ د اټوکیډ 2004 ورژن انسټالیشن کولو. په هغې کلاس کې ما تاسو ته ویلو چې د اټوکیډ هیستري څه شی ده. په هیستري کې ما تاسو ته ویلو چې مخکې به کیټ 123 استعمالېدو او بیا د هغې نه بعد کیټ واټر پرو راغی. نو په هغې کې به چې کله کمانډ اپلای کېده نو د کمانډ اپلای کېدو دپاره به پوره سپیلنګ لیکلی کېده. صحیح ده. بیا چې کله 2000 راتله 2009 پورې چې کله کیټ واټر پرو یا کیټ 123 ورژن چې راغی نو خلکو کمپلین وکړو اټوډیسک کمپنی والا ته چې یاره موږ کله کمانډ اپلای کوو نو کمانډ اپلای کولو دپاره موږ پوره سپیلنګ لیکو. نو په دې کې داسې کمانډونه دي چې د هغه سپیلنګ لیکل سخت دي. لکه موږ سره کنسټرکشن لاین نو قابله ناقابله کسان هم په کنسټرکشن سپیلنګ کې غلطیږي. موږ ګوره د انګلیش ټیچران یو د الله په فضل و کرم سره زم چې کنسټرکشن سپیلنګ لیکم نو کېدای شي غلط شم پکې. نو خلکو ته به مشکلاتو چې کوم ښه تعلیم یافته سړی نه وي او ښه تکړه سړی نه وي نو هغه به اټوکیډ نشو یوز کولی نه به شو استعمالولی. د هغې دپاره به هغه پیله څه زده کول انګلیش. صحیح ده. اوس لکه فار اگزامپل په چاینا کې یو کس دی هغه اټوکیډ استعمالوي نو هغه به د اټوکیډ دپاره پیله انګلیش زده کولو نو هغې خلکو ته به ډېر زیات مشکلات. ولې سپیلنګ لیکل خو د هر چا د خولې کار نه دی. نو په 2000 کې اټوکیډ 2000 چې کله راووته نو هغې پکې دوه خبرې کېښوستلې. وی ویلي چې که یو کمانډ تاسو په پوره سپیلنګ باندې لیکل غواړئ نو په پوره سپیلنګ باندې لیکلی شئ او که نه د کمانډ پیلنی کرکټر پیلنی لیټر تاسو ولیکئ نو هم تاسو سره کمانډ اپلای کېږي. نو دا پوره سپیلنګ والا آپشن یې پکې ولې کېښوستو هغې ویلې کېدای شي پخواني خلک ژوندي وي که هغوی دا ورژن استعمالوي نو د هغې ګوتې به اموخته وي پوره سپیلنګ لیکلو باندې نو هغې به پوره سپیلنګ لیکي او کمانډ به اپلای کوي او ورو ورو به ځان راواړي څه شي ته پیلنی لیټر لیکلو باندې کمانډ اپلای کول دې ته به ځان راواړي. یعنی بیا به پیلنی لیټر لیکي د یو کمانډ او کمانډ به اپلای کېږي. نو دلته دواړه آپشن یې تاسو ته ایښي دي. بلکې د دې نه بعد د اټوکیډ 2000 نه واخله داسې ورپسې راځه 2001 2002 2003 څومره ورژنې چې کوم دي نن سبا 2018 دی. په غونډو ورژنو کې ته کمانډ په پوره سپیلنګ باندې هم اپلای کولی شي او په پیلني کرکټرو باندې هم اپلای کولی شي. پیلني کرکټر به یا یو وي یا به دوه وي یا به درې وي د دې نه زیات به نه وي. په دې باندې ته کمانډ اپلای کولی شي. نو نن سبا چې خلک کنسټرکشن لاین اپلای کوي نو ایکس ایل وخي کنسټرکشن لاین اپلای شي. په خبره باندې پوه شو. سی ایل ولې نه وخي د سی ایل نه موږ سره سینټر لاین اپلای کېږي. نو چې سی ایل د سینټر لاین شو نو هغې دپاره کنس وګوره ایکس پکې اواز اوچتوي نو ایکس ایل باندې کنسټرکشن لاین لا شارټکټ ورکړلو کمانډ یې ورکړلو. نو امید مې دا دی چې تاسو به پوه شوي یې خو زه راځم خپل کمانډ طرف ته او خپلې خبرې طرف ته راځم. دا موږ سره بچی دی څه شی کمانډ پرومپټ دی. یو کمانډ چې تاسو اپلای کوئ نو په دې ځای کې د کمانډ پوره پراپرټي راځي. ما اسکیپ بټن ووهله صحیح ده که نه او زه راځم کمانډ اپلای کوم. څه شی اپلای کوم کمانډ اپلای کوم. د کمانډ اپلای کولو دپاره غور او فکر سره وګورئ. غور او فکر سره چې کله زه پوره سپیلنګ ولیکم څه شی پوره سپیلنګ ALINE لاین می ټایپ که کنه او انټر وواما نو هم ما سره ما ته څه وایي سپیسیفای فرست پوینټ پیلنی پوینټ واخله. وګوره ما سره لاین کمانډ اپلای کېږي اپلای کېږي که نه کلیک مې ووالو بیا مې کلیک ووالو بیا مې کلیک ووالو بیا مې کلیک ووالو بیا مې کلیک ووالو او ورته بس ته ختمو مې چې ختمې نو لاین نه ډراکې نو انټر سپیس یا اسکیپ بټن به ووهي. اوس ما اسکیپ ووالم خبره باندې پوه شئ. او همدا لاین کمانډ چې کوم دی همداسې هر یو کمانډ همدا لاین کمانډ زه صرف په پیلني کرکټر باندې مې اپلای کولی شم. د لاین پیلنی کرکټر څه شی دی پیلنی لیټر یې څه شی دی ایل چې انټر ووهې خو بیا به صرف تا نه په کمانډ پرومپټ کې دا تپوس کوي وایي لاین کمانډ دې اپلای کړه. دا لاین لفظ په پیلني کې نه و که ته پوره سپیلنګ ولیکې بیا درته دا نه وایي ګوره پوره سپیلنګ مې ولیکل او انټر مې ووالو بیا ما ته ډایرکټ څه وایي سپیسیفای فرست پوینټ. او که ته د پیلني کرکټر نه اپلای کې انټر ووهې صحیح شوه نو بیا تا ته څه وایي ته لاین کمانډ اپلای کړې زه ورته یم نو ما ته څه سپیسیفای فرست پوینټ. که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې پیلني کرکټر نه پیلني لیټر نه چې کله موږ کمانډ اپلای کړو نو بیا پکې د هغه کمانډ ذکر ولیکئ
ذکر پکې څه کوي کې دې شي ته غلط کمانډ دی اپلای کړی وي زه اوس L4 لاین کمانډ می اپلای کوم L4 لاین کمانډ اپلای کوم خو فار ایگزامپل دا لاین L4 لاین L چې کوم دی دا بل کمانډ ته ورکړل شوی دی نو چې تا ته وي چې ته خبر شي چې آیا واقعي ته لاین کمانډ اپلای کوي او که نه اپلای کوي نو ما ته څه وي سپیسیفای فرست پوینټ مې واغسته سیکنډ پوینټ تھرڈ پوینټ فورتھ پوینټ ففتھ پوینټ او بیا فرست پوینټ ته راغلم انټر مې وواله بیا مې لاین ختم کړ په انټر باندې نو ګوره دواړه لاینونه اپلای شو یو شانتي لاینونه دي چې په کومه طریقه باندې ته لاین اپلای کوې ته اپلای کولی شي زه راغلم دا مې سلیکټ کړ او E فور اریز مې وواله صحیح ده اوس ما دا آټوکیټ کولاو کړی دی پرون ما ډرافټینګ سیټینګ کړی دی او ډرافټینګ سیټینګ کې ما ډېرې خبرې کړي دي ماشاءالله العزیز اوس چې کله زه په پوره سپیلنګ باندې لاین کمانډ اپلای کوم یا L4 لاین باندې زه لاین کمانډ اپلای کوم چې انټر مې والو نو ما ته څه وایي ما ته سپیسیفای فرست پوینټ پهلنی پوینټ ما لراکړه چې کله زه پهلنی پوینټ واخلم صحیح ده که نه نو ته ګورې ما سره چې کوم لاین ډرا کېږي ګوره دا په هر انګل باندې تاویږي په هر انګل باندې تاویږي چې څنګه مې کلیک ووالو نو ما ته څه وایي پهلنی تپوس کې خو رانه دا تپوس کړی ما ته سپیسیفای فرست پوینټ مې ولا ورکړه نو اوس ما ته لاندې څه وایي سپیسیفای نیکسټ پوینټ زه ورته دا نیکسټ پوینټ بدله بعد کې در کوم خو زه فلحال دا لاین دغه کوم موډیفای کوم ایکسپلین کوم چې کله تاسو لاین کمانډ اپلای کړئ او انټر ووهئ او سپیسیفای فرست پوینټ ورته وښایئ نو چې کوم لاین تا سره راشي هغه لاین چې کوم په هر انګل باندې تاویږي نو دې ته ویل کېږي څه شی دې ته ویل کېږي انګولر لاین څه شی انګولر لاین او دویم نوم هم ورته اخیستلی کېږي څه شی فری هینډ لاین فری هینډ څنګه چې زه لاس تاومه اکرنګې دا لاین هم تاویږي او انګولر لاین ورته ولې ویل کېږي چې دا په هر انګل باندې ځي چې کله تاسو ته یو کس وایي چې هلکه دا لاین ماته په فلاني انګل باندې بوځه نو خبره د انګل راغه نو بیا به تاسو ځان اړوئ څه شي ته انګولر لاین ته به ځان اړوئ په خبره باندې پوه شوئ او دا لاین نه زه بل لاین هم اخیستلی شم ګوره په یو لاین کې دننه نو ډیټیل هم دی خو چې کله تاسو راشئ دلته آرتو آن کې دا ښکاري درته په دې باندې کلیک ووهئ یا د ده شارټکټ موږ سره چې شری F8 ما F8 والو ګوره ښه یا دا وامه ومې والو ګوره لاین ما سره سیده شو بیا مې آف کړ یو بټنه چې په کلیک باندې آن کیږي او په کلیک باندې آف کیږي نو داسې بټنې ته په کمپیوټر کې ویل کېږي ټاګل بټن څه شی ټاګل بټن دې ته ټاګلینګ ویل کېږي صحیح ده نه موږ چې لیټ لګو دې ته موږ ټاګل بټن ویلی شو او یو بټن نه آن آف کیږي نو چې د یو بټن نه دوه عملونه اپلای کېږي آن آف 1-0 1 نه مطلب آن او 0 نه مطلب آف دا 1-0 چې کوم دی دا د کمپیوټر لینګویج هم دی د کمپیوټر لینګویج موږ سره کم یو دی باینري لینګویج ولې 1-0 یې ولا ورکړی دی ځکه چې کرنټ په 1-0 کې موږ سره ځي خبره باندې پوه شئ هلته اوس موږ نه ځو موږ راځو خپل سبق طرف ته هغې ته ویلی کېږي وینډو ټولز کلاس دا ډېر زبردست کلاس دی صحیح ده زما مقصد دا دی چې آرتو زه آف کما نو ما سره به لاین کم یو لاین وي انګولر لاین یعنی فری هینډ لاین خو چې کله آرتو زه آن کم که د دې ځای نه آن کوم او که F8 وهمه نو لاین ما سره سیده شي نو دې لاین ته ویلی کېږي څه شی دې لاین ته ویلی کېږي لینیر لاین او دویم نوم هم ورته اخیستلی کېږي چې شی کوارډر لاین څه کوارډر لاین اوس به ته وایي چې سر جي زه کوارډر نه پېژنم کوارډر څه ته وایي غور او فکر سره وګورئ اسکیپ ما ووالو دا کمانډ مې ختم کړ سی فور سرکل مې واغستی سی فور سرکل دا مخکې راخوشی یو سرکل مې واغسته بچه صحیح ده دا سرکل چې کله موږ په څلورو حصو باندې تقسیم کو برابر برابر څلورو حصو باندې خو چې هر حصه کې 90 انګل راځي نو هر حصہ چې کوم کې 90 انګل راځي نو هغې ته موږ په اردو کې وایو سویم حصہ څلورمه حصہ پښتو کې ورته وایو څلورمه حصہ په اردو کې ورته وایو چوتھائی حصہ او په انګلیش کې ورته ویل کېږي چې شی کوارټر دا روټۍ ده ما L4 لاین په څلورو حصو مې تقسیم کړلی دا واخله دوو حصو باندې تقسیم شوله پوه شئ بیا مې انټر ووالو او دا واخله بیا مې په څو حصو باندې تقسیم شوله په څلورو حصو باندې نو دلته ما سره که تاسو وګورئ 90 انګل ما سره ډرا کېږي صحیح شو ډي اے اینڈ ډایمنشن انګولر چې زه ووخم اوس به وګورئ دې ځای نه دې ځای پورې وګورئ څومره انګل دی خو ما ته یې ښیي نه زه راغلم
डी 4 डायमेंशन स्टाइل मैनेजर था modify ته زراغما چې modify ته زراغما دلته مې ورته سو ویلې پرایمري یونټ ته زلاړم دلته مې ورته ویلې چې شي آرکیټیکچر دا بعد کې را خوشي دي ها دا به موږ بعد کې وایو او ټیکس ته زلاړم ورته ټیکس لګړ صحیح ده ټیکس مې لګړ خمه غړ اوکې می وارو او اوکې اوس هم نه خیماته اور اوسې لګ لګو خو دوی کته لګي نورم هټوم چې تاسو ته لګه پته ولګي صحیح ده डी 4 डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ته لاړم موډیفای ته لاړم صحیح ده او چې شمه کو سایز مولا نور هم پټ کاری اوکې می والو کلوز می والو دا موږ دومره زوم اوټ شي دا پیج ما سره زوم اوټ ته دا پیج به زوم ان کې وګورئ L49 کزیو وړو کې غونډه کې لاینه مخالمات سوي چې څومره ده 435 فوټ 10 انچ او 5 سوتر نو چې کوم ځکه ما کلیک والے هم دې ځای ته بسلار شمه او دا ماوس کم ویل چې کم ده پرایمري او سیکنډري بٹن په مس کې چې کم ویل ده دا بزر ځان نه مخالف د کمپیوټر طرف ته تاو کوم وګوره زوم ان شوم کنه بیا برا شمرتا چې کوم ځکه مې کلیک والے ده زوم ان صحیح ده کنه اوس اومه غوړه لاین ماته څومره خي صحیح ده کنه اوس به سرکل واخلم سی 4 سرکل غور او فکر سره وګورئ سرکل می واخست L4 لاین می والو د کم ځینه بچیا د زې زنه می تر دې پورې یو لاین واغست انټر انټر او د دې زنه می تر دې پورې بل لاین واغست صحیح شو اوس بلاشم D4 ډایمنشن سټایل منیجر تا او دا لیکای ماړي راغټه کړی دا ورته خیر دې لګي وړک صحیح ده بدل تب کلیک هوا ما कंट्रोल ए मी वालो सही था करना और तेम څومره का यो फोटे का सही था करना ओके मी वालो او क्लोज मी वालो गोरे खबर था डी ए एन दा कमांड मख के राखो शे डायमेंशन एंगुलर सही था क्लिक मी वालो او क्लिक मी वालो गोरे څومره خیماتا لګ بینورم سایز غټ کم D4 डायमेंशन स्टाइल मैनेजर मॉडिफाई तलाड़मा زر ته خبره ډیفاین کوم صحیح ده خیر اوکے کلوز اوس بغټ خې درته او دې کته صحیح ده کنه یس سر Z4 زوم صحیح شو نو 90 ده کنه هر یې سه 90 ده ګوره डी ए एन डायमेंशन एंगुलर کدا وګورئ 990 ده دا کنه دا انټر می بیا والو دا او دا 9 څومره ده 990 ده بیا انټر دا او دا څومره ده دا 90 ده نو هر یې 90 انګل پکې جوړیږي او هر ټوکړې ته ویل کېږي چې شی کوادرنټ چوتھائی حصہ صحیح ده کنه نو چې کله تاسو سره آرتو اون وي نو لاین با تاسو سره سیده لاین وي کنه که تاسو وایي چې سیده لاین دی نو بیا به تاسو ورته څه وایي لینیر لاین او په سیده لاین چې کوم دی اپا 90 انګل باندې سي او 90 انګل والا چې کومه ټوکړه وي نو هغه ته څه ویل کېږي کوادرنټ نو ځکه ورته کوادرنټ لاین هم ویل کېږي ګوره آرتو اون دی L4 لاین میو والو او بالکل مس کې می کلیک والو او می والو کنه وګوره په کوادرنټ سي وګوره په کوادرنټ سي کنه سي په کوادرنټ سي کنه دا کوادرنټ ته کنه په 90 انګل باندې سي نو دې ته ویل کېږي چې کوادرنټ لاین او دا ولي په 90 انګل باندې سي डी एस په ډرافټینګ سیټینګ کې ما تاسو ته ویلي هم صحیح ده آپشن ته چې تاسو راشي صحیح شو بلکې آپشن ته مرزه دا مې کلوز ک را به شدید زتا وګوره دلته 90 ده چې کلم آرتو اون شي نو ته بلاین ما تاسو کې بوزي 90 کې دا تاسو چینج کولې مشه درته می ویلي په ډرافټینګ سیټینګ کې صحیح ده کنه نو ګورئ چې ما سره آرتو اون وی نو L4 لاین دې ته ویل کېږي به شي که تاسو وایي چې سیده ده په سیده والی ورته ویل کېږي لینیر لاین او دا لاین کا کار وګورئ نو دا څه کار کوي دا په 90 انګل باندې سي نو دا کار په نسبت باندې د کار په سوچ باندې بیا د ویل کېږي شي کوادرنټ لاین په کوادرنټ باندې سي صحیح ده کنه نو چې آرتو تاسو سره اون وی نو بیا با دې ته ویل کېږي شي لینیر لاین یا کوادرنټ لاین لینیر ویل کېږي سیده تا سیدم ده او کوادرنټ لاین ورته ځکه ویل کېږي چې دا په کوادرنټ باندې سي خو چې کله آرتو آف شي د دې ځنه تاسو آرتو آف کړئ نو تاسو په هر انګل باندې سي څنګه چې زلاس تاوما اکرنګ دا تاویږي نو د لاس په نسبت باندې بیا ورته ویل کېږي فری هاند لاین او په هر انګل باندې سي نو چې
انګل خبره پکې راشي نو بیا ورته ویل کېږي انګولر لاین. اوس په پوه شوي مکمل په پوه شوي. نو ماته په لاین کې پته ولګېده، صرف سمپل لاین کې ماته پته ولګېده چې په یو لاین کې موږ سره دوه قسم ته لاینونه وي. بای ډیفالت چې کله تاسو آټوکیډ انسټال کړئ نو تاسو سره به آرتو آف وي، او تاسو چې کله لاین اپلای کوئ صحیح ده که نه نو تاسو سره به لاین په هر انګل باندې ځي، نو هغې ته ویل کېږي بیا انګولر لاین یا فری هینډ لاین. نو چې کله تاسو آرتو آن کوئ صحیح ده که نه دې ځای باندې یا F8 وښئ صحیح شو که نه نو دا به یې څه شی شي صحیح ده که نه. نو ګورئ ښه ورته همغه F8 نه آف کیږي یعنی انګولر لاین تم اوړي فری هینډ لاین تم اوړي، او چې کله F8 وښئ نو بیا هم سیده کیږي یعنی کوارډر لاین ته هم اوړي. نو ما مخکې ځینه ځان څه شي کوارډر لاین کې مې کړ. ولې منیجر سے ماته ویل چې داسې چلو کا چې ماته یو لاین راکا، نو چې کله ما آرتو آف وي آرتو مې آف کړ صحیح ده که نه اسکیپ می والو او دلته ماته وی دلته لاین راکا، نو ځکه پورا سپیلنګ لیکم LINE فور لاین یا L فور لاین لیکم، لاین کمانډ اپلای کوم نو ماته څه وی لاین کمانډ اپلای کې ما ورته مې آو نو ماته سي سپیسیفای فرست پوینټ. نو ګوره ښه فرست پوینټ ولا زه د دې ځای نه ورکوم، ماته منیجر صرف دومره ویلې چې یو لاین راکا کلیک می والو لاین راکا، خو آرتو مې چې شي کړ آف مې کړ صحیح ده لاین راکا نو ما ورته لاین راکا راشي که نه شي دې ځای پورې مې راکا چې بیا مې انټر ووالو نو ما ورته لاین راکا. نو د کمپنۍ منیجر سے ماته ویلې چې دا لاین خو کوږ دی سیده لاین راکا صحیح ده که نه. ته نقشه په کږو لاینونو کې جوړولی شي، کله چې خبره د انګل راشي نو بیا به لاین کوږ کې بیا به ناکامه نه لاین کږې صحیح ده که نه. خو اوس دلته ماته سیده لاین راکا، ما ورته مې ښه صحیح شو چې سیده لاین به راکم L فور لاین سیده لاین مې ورته ډرا کړ، د دې نه لاندې دلته سیده لاین مې ورته ډرا کومه. نو چې سیده لاین ډرا کومه بیا ما سره آرتو آف دی نو زه به آرتو د دې ځای نه آن کړم یا F8 باندې یا د کمانډ نه مخکې ځینه آرتو آن کړه هم خیر دی یوه خبره ده مخکې ځینه مې آن کړ، او که کمانډ دی اپلای کړ لاین کمانډ دی اپلای کړ نو بعد کې هم آرتو آن کولی شي آف کولی شي صحیح شوه. نو L فور لاین مې ووالو او راغمه د دې ځای نه مې کلیک مې ووالو لاین اخلم تر دې ځای پورې مې یو لاین واخیسته وامې غسته صحیح ده که نه. ما ته بل طرف ته لاین اخلي زه ورته نه بس دی لاین زه ختموم بس دومره لاین ما ته منیجر صرف یو لاین یاد کړی دی، هغه ما ته ویلي چې هاریزنټل لاین راکړه، داسې تاسو ورټیکل لاین هم ډرا کولی شئ صحیح ده که نه. ما ته وایي هاریزنټل لاین راکړه نو ما ورته یو لاین راکړ بس دی زه اخوا دې خوا نور لاین نه اخیستل غواړم نو انټر سپیس یا اسکیپ به ووهئ. اوس مې سپیس ووالو اوس منیجر سے ما ته راغ ما ته شاباش لاین دې سیده ووالو خو دا لاین څومره دی ما ورته مې چې ما ته پته نشته ما ته پته نشته چې دا لاین څومره دی پوه شوې. نو ما ته وایي چې وګوره چې دا لاین څومره دی، چې کله ما پې کرسر کېښوستو نو ما ته یې لاین وښودو چې لاین ما سره څومره دی 182 فوټ 7 انچ او 5 سوتر. هغه ما ته وایي نه 10 فوټ لاین ما ته ډرا نو اوس خبره پکې راغله د پیمایش اوس خبره پکې راغله د پیمایش. نو ما څه وکړ دا مې ختم کړ صحیح شوه او پیج مې ځان ته زوم ان کړ L فور لاین مې ووالو ګوره لاین مې سیده کړ ورو ورو مې لاین سیده کړ کلیک مې ووالو چې زه وړوکی لاین هم ډرا کوم نو ما ته څه وایي چې لاین څومره دی یو دومره لاین ډرا کوم ما ته وایي چې لاین څومره دی 48 فوټه 5 انچ او 5 سوتر لږ نورم زوم ان شه. نو د ماوس کم ویل چې کم دی اب د ځان نه مخالف یعنی کمپیوټر طرف ته بهتاو کوم نو زه به زوم ان شم او صحیح دی که نه ښه لږ نورم زوم ان شه صحیح دی بس دومره بس دی صحیح شو. اوس مې اسکیپ ووالو او دا پیج مې سیو کړ یا سیو وښئ کیو سیو صحیح ده څه شی کیو سیو شو کم چینجز مې وکړه پکې سیو شو ورو ورو به پیج سیو کوم که نه د دې ځای نه هم سیو کولی شي او کنټرول S شارټکټ هم تاسو والی شئ د کیبورډ نه صحیح ده که نه. اوس ما ته وایي چې 10 فوټ لاین راکړه خبره راغله پیمایش ته نو ما څه وکړه L فور لاین چې ما ته کله ووایي چې سپیسیفای فرست پوینټ مې وله ورکړ دې ځای نه فرست پوینټ مې وله ورکړ نو ما ته هاریزنټل لاین یاد کړی که نه نو هاریزنټل طرف ته لاړم څومره 10 فوټ نو 10 فوټ به زه برابر کړم
نو 10 فوټ برابرول ماته ډیر زیات مشکل شي وګوره کله به 10 فوټ نه اوړي کله به د 10 فوټ نه کمیږي یعنی 10 فوټ فکس نه شم غستلې چې کله 10 فوټ ته ورسېدم صحیح ده کنه او کلیک میو والو صحیح ده کنه نو ما ویلې دا به 10 فوټي ماته اخوا دی خو بل وګوره چې کلیک میو والو نو ماته سوي سپیسیفای نیکست پوینټ زه ورته نیکست پوینټ نه اخلم برا اخلي لاندې اخلي مخکې اخلي دی خو اخلي زم نه نور نه اخلم نو انټر سپیس یا اسکیپ بوخي دې ځل می انټر ووالو منیجر سے ماته چې لاین دی ډرا کوم ورته مې آو ماته چې وګوره څومره لاین دی چې کلیک میو والو نو لاین ماته سوي څومره دی 10 فوټ 1 انچ هغه نه نه بالکل فکس 10 فوټ لاین راځي بالکل فکس 10 فوټ لاین راځي نو بالکل فکس 10 فوټ لاین مزه څنګه ډرا ګوره ورته اوس خبره راغه پیمایش ته لاینو ما سره مې سلیکټ صحیح ده کنه او اریز می والو ورته اریز کنه ده فل حال تاسو له دې څخه کار کوي صحیح ده کنه رو به تاسو یې ځکه کوي تاسو به د دې څخه کمانډونه نه اپلای کوي ولی تاسو اټوکیټ پروفیشنل کوي د دې څخه خو ماشومه می اپلای کولی شي زما ماشوم تاسو نه خبر کوم نو به کرسر بوزي ولته به کلیک وکړي نو ته خو ماشوم خو نه ته خو پروفیشنل کسي او ځان چې پروفیشنل جوړې نو ته به کمانډ دا کیبورډ نه اپلای کوي نو هغه زره می اپلای کیږي چې وکړي د تزیزي نو تا به اریز یو شپېته زله کړی صحیح ده کنه نو ته پروفیشنل شوی کاغه پروفیشنل شو تاسو پروفیشنل شو نو موږ پروفیشنل اټوکیټ کوو اوس ماته دا ویلي دي چې لاین ماته 10 فوټ راکا نو ما چې شو L4 لاین انټر می والو نو ماته سوي سپیسیفای فرست پوینټ چې فرست پوینټ می ورک نو ماته سوي اوس لاندې وره سپیسیفای نیکست پوینټ اور انډو اور رو پراپرټي جوړي زه ورته نیکست پوینټ دی طرف ته در کول غواړم نو چې زه 10 فوټ برابروم په دې به کې دي شډیر زیات ټایم ولګي لګي پی کنه لګي نو چې کله فرست پوینټ ته ورکی او چې تا ته کله وی سپیسیفای نیکست پوینټ نو زه نیکست پوینټ دی طرف ته ورکول غواړم نو نیکست پوینټ ته مینول ما ورکوا لکه وختي چې مینول ورک برابرولو دي اګه ته ویل کېږي مینول ما ورکوا چې کله تا ته وی سپیسیفای نیکست پوینټ نو دې ټایم کې ورک چې شي پیمایش طرف ورته وخایا په دې طرف زم څومره ورکوم 10 پوه پېښوي 10 فوټ یو انټر بو وخی نو چې کمزي پوری 10 فوټ پوره شي نو الته بلای مونږ ته چی شي کی مات وکي الته بلای مونږ ته مات نو بیا ماته سو اعلان دی ور سپیسیفای نیکست پوینټ یعنی مخ کی طرف ته کم طرف ته تل غواړي بارت تل غواړي لاندې تل غواړي دی خوا تل غواړي او بیا واپس شاته تل غواړي زه ورته نه لاندې تل غواړم نه بارت تل غواړم نه مخ کی تل غواړم نه واپس شاته تل غواړم بس دلته ختمول غواړم دا لاین کمانډ ختمول غواړم ماته اومدي زه پوری لاین ویلې شوی چې یو هاریزنټل لاین وخه یو صحیح ده نو انټر سپیس یا اسکیپ وخه ماوس اسکیپ وا اوس که تاسو دا لاین وګورئ نو دا لاین به ما سره څومره وي فکس 10 فوټ صحیح ده به ما ته ویل چې داسې چلو کا چې 10 فوټ 3 انچ لاین واخله 10 فوټ 3 انچ لاین واخله نو ما چې شو کا L4 لاین میو والو او راغه مې د دې ځنه لاندې صحیح ده کنه کلیک میو والو دلته بیا ماته چې هاریزنټل لاړ شي یا ورټیکل لاړ شي 10 فوټ 3 انچ وخه نو L4 لاین میو والو نو ماته سوي سپیسیفای فرست پوینټ می ورک نو ماته سوي سپیسیفای نیکست پوینټ کوم طرف ته ورکول غواړي دی خواته برا کلان دي زورته بلاندې ورکول غواړم صحیح ده سمرا غستل غواړي لاین نو ما ورته ویل چې زه غستل غواړم سمرا 10 فوټ د پاره نشان 10 باور کی صحیح ده کنه سپیسیفای نیکست پوینټ با مینول نه اخلي صحیح ده کنه نیکست پوینټ با مینول نه اخلي بلکې څنګه چې تاسو وی چې سپیسیفای نیکست پوینټ نو هغه طرف به وخه او ورته به ټایپ کی چی شي 10 ورخه اسکیپ میو والو اپ پیمایش تلاړه نو ما دلته سپیسیفای فرست پوینټ ور کړو کنه اوس ما تاسو یو ګره سپیسیفای فرست پوینټ می ور کړو دلته نو ما تاسو وی سپیسیفای نیکست پوینټ اور کدا زیات نه خوخ نو انډو شه یره دا زه مې نه دی خوښ لګ دی خوا کېږم نو سپیسیفای نیکست پوینټ ورکې نه اور څه کول غواړي انډو منیجر سے چې د دې ځای نه شروع کړل د سینا نو دا پهلنې پوینټ ما غلط غسره صحیح ده کنه نو اور انډو مطلب نہیں ڈو مطلب کرنا نہیں کرنا یعنی کم کار دی چوک او هغه کار ته نه کول غواړي نو به چې کې انډو نو زه سپیسیفای نیکست پوینټ نه ور کول غواړم بلکې زه انډو کېدل غواړم نو U4 انډو کې چې کیپیټل دی یو به کې کیپیټل دی کنه U4 انډو کمانډ لا ختم نه دی واپس شاته راغی ما ته سپیسیفای فرست پوینټ ورته دې ځای نه ور کول غواړم
کلیک می والو نو بیا ما تاسو سپیسیفای نیکسټ پوینټ دې طرف ته ورکول غواړي دې طرف ته برا او کلاندې سیم لاندې ورکول غواړم نو ما تاسو سپیسیفای نیکسټ پوینټ مینوال ورکول غواړي او کنه پیمایش په مطابق زه ورته هم چیزه ورکول غواړم د پیمایش په مطابق صحیح ده نو مینوال کلیک بنو اخی چې دلته پورا کې 10 فوټ 3 انچ پورا کې نه صحیح ده کنه زه که مینوال ورکوم نو مینوال به ځان پورا نه کم زه به پکې بره لاندې کېږم نو زه ورته هم چې زه لاندې سپیسیفای نیکسټ پوینټ ورکول غواړم خو د پیمایش په مطابق څومره 10 فوټ د پاره بټن چې کومه ده انټر سره په کیبورډ کې ګس طرف ته بټن ده انټر سره ګس طرف ته بټن ده صحیح ده کنه هغه به صرف دباو کوي یوازې به هغه دباو کوي نو فوټ نشان براشي او بیا به ډیش وخی نو نومریک کیز کې تاسو سره شته بیک سپیس سره ګس طرف ته یو پلس بټن ده او پلس بټن سره ګس طرف ته یو بټن ده هغه ته ویل کېږي څه شي سلیش صحیح شو یا څوک دې ته ډیش هم وایي بلکې دا ډیش دی څوک ورته سلیش وایي څوک ورته ډیش نو دې مطلب دی او یا 10 فوټ او د پاره څه شي 3 انچ مې یاد کړو 3 به ټایپ کې او مغه بټن چې کومه تا فوټ د پاره والی وا هغه به اوس شیفت باندې به ګوته کېږي او مغه بټن به شیفت سره وخی بیا به دواړو نه به ګوتې بره کې نو انچ نشان به راشي یو انټر به وخی نو چې کوم ځای پورې 10 فوټ 3 انچ پوره کېږي هغه ځای پورې به لاین کټ شي او بس یې زه نور سپیسیفای نیکسټ پوینټ نه دی خوا ورکول غواړم نه دی خوا نه دی خوا بس ختموم بیا به انټر وخی انټر سپیس یا اسکیپ ما انټر واله کوي ګورئ دا سلیکټ کړئ وی ګورئ دا به تاسو سره څومره صحیح ده کنه اوس ما تا کنټرول ا می والو غون می سلیکټ ک او چې می والو اریز می والو اوس ما ته منیجر سیف دا وی چې دا سي چلو کا 10 بای 10 فوټ والا یو ډبه ما ته جوړ کا یا یو کمره ما ته جوړ کا نو ته اوس په پیمایش باندې لاین غسې شي کنه اوس پراپرټی ته خبره راځي ګوره ما ته یو لاین واخلا یو ډبه جوړ کا چې 10 فوټ داسي می صحیح شو 10 فوټ داسي می 10 فوټ داسي می او 10 فوټ داسي می 10 فوټ 3 انچ مغه سه شي اوس مرته چلو خو 10 فوټ 4 انچ مغه سه شي مس کې به سلیش واچي اوس تاسو سلیش اچوي سبب یا د لاین په مختلف نور کمانډونه دي کېدي شي تاسو په کې نورم پروفیشنل شي صحیح ده کنه نو ما سوک زوس یو ډبه اخلم ساخلم ډبه نو غور او فکر سره وګوري نو ډبه به د سره جوړیږي د لاین نه به جوړیږي کنه ال فور لاین انټر می والو نو ما تاسو سپیسیفای فرست پوینټ می ورک چې فرست پوینټ می ورک نو ما تاسو سپیسیفای نیکسټ پوینټ اور انډو شا که پهلنې پوینټ ته غلط اغستی وي نو انډو شا زه ورته نه پوینټ می په صحیح زیاته بیا ما ته ویسه خاص سپیسیفای فرست پوینټ سپیسیفای فرست پوینټ نه سپیسیفای نیکسټ پوینټ او دو نیکسټ پوینټ کم طرف ته ورکول غواړي دی خوا تلل غواړي بر تلل غواړي دی خوا تلل غواړي او کلان دی تلل غواړي زم دی خوا تلل غواړي څومره تلل غواړي 10 فوټ صحیح شو 10 فوټ او د پارا ډیش 1 انچ 10 فوټ 1 انچ خلا هغه ما ته بیا بعد کیول چې نه 10 فوټ ما خلا 10 فوټ 1 انچ واخلا انټر می والو انټر چې څنګه وخی صحیح ده کنه نو چې کوم زی پورې 10 فوټ 1 انچ پورې کیږي هغه زی پورې بل لاین څه شي رامات بشي اوس دا لاین جدا شو او دا لاین جدا ده کله قتل غواړم چې آیا واقعي دا لاین ما سره 10 فوټ 1 انچ ته کنه ده نو واپس به شاته لاړ شي صرف دې زې تبا کرسر بوزي صحیح ده سوي درته څومره ده صحیح شو نو دا لاین چې کله تاسو سره 10 فوټ 1 انچ پوره شي الته به درته مات کی اوس دا علیده لاین شو او دا علیده شروع شو صحیح ده کنه نو ما تلاندې پراپرټي کې سوي اورا شاتنی لاین لمه څومره ور کړو د لاین لمه څومره ور کړو ډایرکشن مې ورته هریزنټل خو درې او ماته ویلې چې سپیسیفای نیکسټ پوینټ امه ورته هریزنټل خو دو ډایرکشن او څومره مې ورته ویلې 10 فوټ 1 انچ اوس بیا ماته وی سپیسیفای نیکسټ پوینټ اور انډو کدا پهلنې پوینټ ته غلط کی اغستې وینو انډو شا صحیح ده کنه او کنه انډو کېږي نه نو سپیسیفای نیکسټ پوینټ را کنه نیکسټ پوینټ ته کم طرف ته ورکول غواړي برا لاندې مخکې او کشاته لاندې ورکول غواړي او دا هم زه مینوال نه ورکول غواړم بلکې پیمایش ورکول غواړم څومره 10 فوټ 1 انچ نو لاندې می ډایرکشن خو دو یعنی سپیسیفای نیکسټ پوینټ زه لاندې ورکول غواړم او څومره 10 فوټ صحیح شو کنه او
صحیح ده کنه 1 انچ ماوالو غلطی کې معنا 2 انچ ولګېدو غور او فکر سره وګورئ ښه غلطی ما جان بوجھ کر وکړله چې انټرمیو والو نو ماته لاین واغسه ما خدا سوچ کولو چې کېدی شي دا لاین ما سره څومره وي زوم آوټ شوم ویل میزان طرف ته راته ښه نو زوم آوټ بشي کار دوران کې ته زوم ان زوم آوټ کېدی شي خو چې تا سره ماوس وي په لیپټاپ کې هم ماوس پیډ شته هغه نه کېږي هغه نه کېږي خو بیا به ته هر یو شي دپاره بیل بیل کمانډونه اپلای کړې صحیح ده که نه نو دا تا ته اسانه شوه نو ګوره ما دا لاین واغسته ما ته منیجر صاحب چې دا لاین وګوره تا ټیک اغسې که ټیک نه دی حالانکه فرق خو پکې نه ظاهرېږي خو بیا هم زه کتل غواړم بیا ما ته څه وایي سپیسیفای نیکسټ پوینټ نیکسټ پوینټ دې طرف ته راکول غواړې که دې طرف ته راکول غواړې که لاندې راکول غواړې که بره تلل غواړې اور یو بل کمانډ هم پکې اضافه شو څه شی کلوز مطلب د آبجیکټ د دې ځای نه ته د فرست پوینټ سره کلوز کول غواړې که نه دا لاین شروع شوی د کوم ځای نه دی د دې فرست پوینټ نه شروع شوی چې کله ته کلوز ووهې د دې ځای نه به دا دې ځای سره کلوز شي زه ورته یم صبر وکړه د سپیسیفای نیکسټ پوینټ به م ورکومه او کلوز انډو په باره کې به هم خبره کوو خو چې زه دا لاین وګورم چې زما دا لاین ټیک دی او که ټیک نه دی بیا به ګورو چې په دې لاندې پراپرټۍ کې ما نه کم کمانډ اپلای کېږي او کم کمانډ اپلای کولو ضرورت دی ما ته نو چې زه شاته لاړم او مې کتل دا لاین ګورم نو دا ما سره څومره دی 10 فوټ 2 انچ اوهو 1 انچ ما نه زیات شوی دی نو به زه به څه شی وکړم سپیسیفای نیکسټ پوینټ به ورکړم نه نیکسټ پوینټ مطلب دې خوا تلل غواړې دې خوا تلل غواړې بره تلل غواړې که لاندې زه سپیسیفای نیکسټ پوینټ نه درکول غواړم زه خو دا لاین خو چې ټیک کم که نه کلوز کېدل غواړې د دې ځای نه به دا د فرست پوینټ سره کلوز شي زه ورته یم نه کلوز کېدل هم نه غواړم انډو کېدل غواړې او دا پوینټ ما سره غلط لګېدلی دا پوینټ ما سره د دې ځای نه تر دې ځای پورې دا پوینټ ما سره 10 فوټ په 2 انچ باندې لګېدلی دی یعنی دا پوینټ غلط دی نو زه به څه شی وکړم U4 انډو مطلب دا کم کار چې ما کړی دی ډو کړی مې دی کړی مې دی دا مطلب دا زه ان کول غواړم نه کول غواړم نه کول هغې ته ویل کېږي انډو ان مطلب نه ډو مطلب کرنا یعنی کم کار مې وکړو کار نه کول غواړم شاته تلل غواړم نو U4 انډو نو پراپرټۍ کې دا کمانډ اپلای شو وګوره انټرمیو وګوره واپس شاته لاړ کوئی پېښ شوې که نه ما ته یې ښځه وګوره کلوز کمانډ هم لاړې ولې کلوز کمانډ لاړې چې کله زه دلته پوینټ واخلم نو بیا آبجیکټ ما سره کلوز کېدی شي اوس آبجیکټ کلوز کېږي نه کلوز کېږي اوس په کلوز حالت کې دی دا آبجیکټ نه چېرته یې کلوز کې نو ځکه پراپرټۍ کې کلوز اوس نشته او وختي راغلی وګوره وختي راغلی که نه خو هغه خو زه انډو شومه چې انډو شومه اوس بیا آبجیکټ نه کلوز کېږي چې کله د آبجیکټ کلوز کېدو حالت ته راشي نو پراپرټۍ کې به کلوز کمانډ هم راشي وګورئ لاین کمانډ کې څومره ډیټیل دی نو ما بیا ما ته ویلي چې سپیسیفای نیکسټ پوینټ راکړه څه شی سپیسیفای نیکسټ پوینټ سپیسیفای نیکسټ پوینټ دې طرف ته راکول غواړې که دې طرف ته که بره که لاندې زه یم دې طرف ته درکول غواړم انډو کېدل غواړې زه یم نه دا پوینټ مې صحیح اخیستی دی دا وګوره دا صحیح دی 10 فوټ 1 انچ باندې دی سپیسیفای نیکسټ پوینټ دې خو اخیستل غواړم خو څومره 10 فوټ او ډیش مې ورکړه څومره 1 انچ صحیح ده که نه انټر مې وال مینول چې زه 10 فوټ 1 انچ برابروم نو په هغې خو ډېر ټایم لګي او کېدای شي زه یې برابر هم نه کړم ولې انسان کې ساه ده د هغه لاس خوځي راخوځي نو اوس مې لاین صحیح واغسته ګوره ښه څومره دی صحیح ده خو چې کله آبجیکټ کلوز کېدو حالت ته راغی نو اوس ما ته آبجیکټ کلوز کې آبجیکټ درته کلوز کړم صحیح ده نو ما ته څه وي سپیسیفای نیکسټ پوینټ راکړه سپیسیفای ماوس دا کم ویل چې کم دی د دبره چې زه کلیک ووهم نو ګوره غونډ پیج بیا خوځي ښه دا یاد ساتئ نو ما ته څه وي سپیسیفای نیکسټ پوینټ راکې دې خوا راکې که دې خوا راکې که لاندې راکې که بره راکې اور آبجیکټ کلوز کول غواړې یا انډو کېدل غواړې که دا پوینټ دې غلط هغسې انډو به شو واپس به شاته پوینټ ته لاړ شو نو ما نه غلطۍ کې سی ولګېدو C4 کلوز آبجیکټ دی ګوره کلوز ما ته منیجر سی ویلې چې نه دا خو تا غلط کړ دا خو تا غلط کړ دا څه کا دا صحیح حالت کې کا ما ته بالکل سکویر شیپ کې آبجیکټ راکا صحیح ده که نه نو ما چې شی وکړه L49 ما ته څه وي سپیسیفای فرست پوینټ مې ورکړه صحیح ده بیا ما ته څه وي سپیسیفای نیکسټ پوینټ دې خوا درکول غواړم څومره 10 فوټ او 1 انچ صحیح ده انټر مې واله بیا ما ته څه وي سپیسیفای نیکسټ پوینټ اور انډو پراپرټي ته ګورئ زه ته سپیسیفای نیکسټ پوینټ دې خوا درکول غواړم
انډو کېدل نه غواړم څومره ورکول غواړم 10 فوټ او 1 انچ صحیح ده که نه انټرمیو والو بیا ماته څه وایي سپیسیفای نیکسټ پوینټ راکول غواړې او کا اور کلوز کېدل غواړې زه ورته نه کلوز کېږم وختي خو غلطي نه را سره کلوز شوی او کا انډو کېدل غواړي او کا انډو کېدل غواړي زه ورته نه انډو کېدل غواړم نه کلوز کول غواړم بلکې سپیسیفای نیکسټ پوینټ دې طرف ته درکول غواړم څومره 10 فوټ او 1 انچ صحیح ده انټرمیو والو چې انټرمیو والو نو ګورئ صحیح ده بیا ماته څه وایي سپیسیفای نیکسټ پوینټ راکول غواړي زه ورته او درکول غواړم اور یا کلوز کېدل غواړي نو ډایرکټ آبجیکټ ته دلته کلوز کولی هم شي دا هم دلته موږ کلوز کوو که نه نو ډایرکټ کلوز ووهه صحیح ده که نه او که نه انډو کېدل غواړي پهلنی پوینټ ته غلط هغسې نو انډو شه زه ورته نه زه کلوز کېدل نه غواړم نه انډو کېدل غواړم بلکې سپیسیفای نیکسټ پوینټ دې طرف ته درکول غواړم څومره 10 فوټ او 1 انچ 10 فوټ 1 انچ پورې به لاړ شي نو 10 فوټ 1 انچ د لاین کوم ځای پورې پوره کېږي دې ځای پورې خو بیا به هم لاین شروع وي بیا به هم لاین کنټینیو وي ګورئ ښه ورته انټرمیو والو ګوره هغه ځای کې کلوز کلوز یې که که نه بیا ماته څه وایي سپیسیفای نیکسټ پوینټ خو راکړه بره تلل غواړې لاندې تلل غواړې دې خوا تلل غواړې دې خوا تلل غواړې څه کول غواړې اور کلوز کېدل غواړې اور انډو کېدل غواړې زه ورته نه بس دی کمانډ دلته ختمول غواړم نو بیا به څه شي ووښې انټر سپیس یا اسکیپ اوس مې سپیس ووهه او ګورئ 10 بای 10 داسې سره آبجیکټ جوړ شو پوه پې شوئ مکمل پې پوه شوئ بیا وګورئ زه ماته ویلې زه بیا ماته ویلې چې هلکه 10 فوټ والا یو سکویر جوړ کا نو ما چې شو L4 لاین صحیح شو سپیسیفای فرست پوینټ مې ورکړه بچیا بیا ماته څه سپیسیفای نیکسټ پوینټ دې طرف ته درکول غواړم څومره 10 فوټ انټرمیو والو صحیح ده که نه بیا ماته سپیسیفای نیکسټ پوینټ اور انډو زه ورته سپیسیفای نیکسټ پوینټ دې طرف ته درکول غواړم څومره 10 فوټ وار مې کړ انټر صحیح شه بیا ماته څه وایي سپیسیفای نیکسټ پوینټ اور کلوز اور انډو زه ورته نه سپیسیفای نیکسټ پوینټ دې طرف ته درکول غواړم څومره 10 فوټ صحیح ده بیا ماته څه سپیسیفای نیکسټ پوینټ اور کلوز اور انډو زه ورته سپیسیفای نیکسټ پوینټ دې طرف ته درکول غواړم خو په پیمایش باندې نه بس کلوز یې کرا سره دا به چېرته کلوز کېږي خو دا به همغسې کې کلوز کېږي چې د کوم ځای نه دی فرست پوینټ کې شروع شوی دی فرست پوینټ چې ما نه کوم ځای کې غوښتی و هغه دا ځای و که نه چې د فرست پوینټ کې دا د کوم ځای نه شروع شوی دی دا به همغسې کې کلوز کېږي او منځ کې ما لاین مات کړی هم نه دی منځ کې ما لاین مات کړی هم نه دی دا خبره یاد ساتئ منځ کې ما لاین مات کړی هم نه دی نو که زه ورته کلوز ووایم نو دا لاین هم داسې شروع شوی دی که نه د دې ځای نه شروع شوی دی که نه نو چې زه کله کلوز ووایم ګوره ښه C4 څه شی به شي کلوز دا به دلته کلوز هم شي او کمانډ هم ختم شي نو دا نور هم اسانه شوه او که زه په منځ کې لاین مات کړم بیا تاسو سرجي یو خبره کړې وه چې ما په منځ کې لاین مات کړی هم نه دی یعنی لاین مې په منځ کې ختم کړی هم نه دی ماتیږي خو داسې ماتیږي ګوره غوڼ مات دي خو لاین مې په منځ کې بالکل ختم کمانډ مې په منځ کې بالکل ختم کړی نه دی دا مې په یو کمانډ زه شروع شوی یم صحیح ده که نه که کمانډ زه منځ کې ختم کړم نو څه به وشي غور او فکر سره وګورئ لاین L4 لاین مې اپلای کړ نو ماته څه وي سپیسیفای فرست پوینټ مې ورکړ بیا ماته څه وي سپیسیفای نیکسټ پوینټ زه دې خوا ورکول غواړم څومره 10 فوټ او نیم انچ 0.5 انچ خو زه نیم انچ نه ورکوم تاسو به کنفیوز شئ صرف مې 10 فوټ ورکړ صحیح ده که نه انټرمیو والو چې انټرمیو والو نو لاین ما سره دې ځای پورې راغی 10 فوټه پورې نو ما ته سپیسیفای نیکسټ پوینټ اخیستل غواړي زه ورته نه انډو کېدل غواړي زه هم نه څه کول غواړي بس کمانډ ختمو یا غلطۍ کې رانه بټن ووالې شو څه شي انټر سپیس یا اسکیپ په دې باندې کمانډ ختمیږي که نه شروع کمانډ په دې باندې ختمیږي ما نه په غلطۍ کې انټر سپیس یا اسکیپ بټن ووالې شوه کمانډ ختم شو چې بیا زه دا لاین کمانډ اپلای کوم نو زه بس L4 لاین کمانډ به ټایپ کوم صحیح ده که نه یا به زه پوره سپیلنګ ټایپ کوم LINE لاین یا اوس کمانډ ما کوم اپلای کړی دی لاین کمانډ مې اپلای کړی دی
بیا راته همغه د لاین کمانډ ضرورت راغی نو زه به انټر یا سپیس وخم دوباره به کمانډ بیا راشي. اوس د لاین کمانډ ختم شوی که نه ور سپیسیفای نیکسټ پوینټ دا د چا پراپرټي ده د لاین ده که نه. اوس مې اپلای کړی دی او منځ کې مې خو بل کمانډ نه دی اپلای کړی که نه په منځ کې مې بل کمانډ اپلای کړی دی نه چې نه مې دی اپلای کړی یو کمانډ چې په هغې منځ کې تا بل کمانډ نه اپلای کړی د هغې ضرورت تاسو ته بیا راشي هغې ضرورت تاسو ته بیا راشي نو تاسو به څه وکئ انټر ووهئ انټر یا سپیس ووهئ صحیح شو که نه نو کمانډ در سره بیا راغی او دلته کلیک ووهئ کلیک د دې ځای نه شروع شي او که ته وایې چې زه دا تکلیف هم نه کوم دلته به زه کلیک څه دپاره وامه اسکیپ مې بیا ووالو کمانډ ختم شوی دی که نه کمانډ زه بیا راوستل غواړم اسکیپ سره کمانډ کینسل شي وګوره څه لیکلي دي لاین کمانډ مې شروع کړی او کینسل مې کړ په منځ کې مې بل کمانډ نه دی اپلای کړی بیا د لاین کمانډ ضرورت ما ته راغی نو انټر بیا ووهئ بیا به راشي ما ته سپیسیفای فرست پوینټ سپیسیفای فرست پوینټ زه ولا مینول نه ورکول غواړم بس چې کوم ځای کې مې ختم کړی دی نو همغه ځای نه دی بیا شروع شي نو یو انټر دی والی دی نو یو انټر وهلو سره کمانډ دوباره راغی او بل انټر ووهه هغې ځای نه به سټارټ شي پوه پوه شوئ سټارټ شو خو کمانډ ما دلته څه شی کړ ختم مې که دلته کمانډ ختم شوی دی کمانډ دا په یو کمانډ نه دی خوشی دا لاین په یو کمانډ اپلای شوی دی یعنی لاین کمانډ او دې ځای نه بیا لاین کمانډ شروع شوی دی صحیح شو لاندې څومره راتلل ما ته څه سپیسیفای نیکسټ پوینټ سپیسیفای نیکسټ پوینټ راکړه چې سپیسیفای نیکسټ پوینټ ولا ورکم غور او فکر سره وګورئ څومره ورکوم 10 فوټ نو چې کله موږ به کمانډ د دې ځای نه شروع کړو سپیسیفای فرست پوینټ به موږ سره چې کله دا او د دې ځای نه چې دې ځای پورې به موږ راغلو نو موږ سره به په پراپرټۍ کې یو بل کمانډ هم راغلی څه شی کلوز چې کله به آبجیکټ کلوز کېدو شکل ته راغی کلوز کېږي آبجیکټ که نه صحیح ده که نه نو کلوز آپشن به هم راغی دلته کلوز آپشن ولې رانغی ځکه چې دا په بېلې مرحلې کې شروع شوی یعنی لاین کمانډ فرست پوینټ مې دلته هغسې او دلته مې لاین کمانډ بالکل ختم کړی د لاین کمانډ په منځ کې مې وقفه کړې وه او د دې ځای نه مې بیا لاین کمانډ شروع کړی دی صحیح ده دا کمانډ دې ځای نه شروع شوی دی دا کوم چې شروع دی دا د دې ځای نه شروع شوی دی او دا چې کلوز کېږي نو دا به دې ځای سره کلوز کېږي نو چې دې ځای سره کلوز کېږي نو دلته چې کله دلته زه پوینټ واخلم نو دا به بیا څه شی کې راشي کلوز شکل کې به راشي د دې ځای نه اوس دا کلوز کېږي دلته دا کمانډ ګوره دلته خو کلوز کې دی چې د دې ځای نه دې ځای کې کلوز کېږي نو بیا کلوز شکل کې دی خو نو کلوز آپشن یې ماله نه دی راکړی ولې نه دی راکړی دا کمانډ چې کله ما پهله ځل شروع کړو د دې ځای نه تر دې ځای پورې نو دلته ما کمانډ ختم کړه کنه منځ کې مې وقفه وکړله او بیا مې لاین کمانډ د دې ځای نه شروع کړو شروع شو نو دا اوس دویم لاین کمانډ شروع شوی دی هغه دی په بل لاین کمانډ کې اپلای شوی دی او دا دی بل لاین کمانډ شروع شوی دی نو د دې ردم چې کوم دی د دې لاین کمانډ ردم چې کوم دی هغه د دې ځای نه شروع شوی دی نو چې دا کلوز کېږي دا به دې ځای سره کلوز کېږي نو چې دې ځای سره کلوز کېږي نو دا اوس کلوز حالت کې دی دې ځای سره کلوز کېدو کې دا په کلوز حالت کې دی نه نو چې کله زه دلته ورکم څومره 10 فوټ اوس دا کلوز کېدو حالت کې راغی وګوره اوس به پکې کلوز راغلی اوس به دا کلوز کېږي خو دې ځای سره ولې د ده ردم د دې ځای نه شروع شوی دی صحیح ده که نه او چې زه ورته یم کلوز زه را دې ځای سره کلوز کول غواړم او ما چې سی فور کلوز ټایپ کړ او چې څنګه انټر وم نو دا به دلته کلوز کېږي ولې دا کم کمانډ چې شروع شوی و د ده ردم د کوم ځای نه شروع شوی و پوه شوئ که نه نو چې کله داسې مرحله وي یعنی L4 لاین او دې ځای نه راغی څومره 10 فوټ صحیح ده که نه انټر ختم شو منځ کې مې وقفه وکړله بیا مې لاین کمانډ اپلای کړ یا مې دوباره انټر وواله صحیح شوه او د دې ځای نه مې بیا ردم شروع کړ بیا ردم شروع شو څومره 10 فوټ صحیح ده او بیا څومره 10 فوټ صحیح ده که نه نو چې کله کلوز درته راشي نو مطلب دا به اوس دلته کلوز کېږي ولې دلته تا وقفه کړې ده او زه دلته کلوز کول غواړم نو بیا به ته کلوز کمانډ نه وی بیا به سپیسیفای نیکسټ پوینټ وخی سپیسیفای نیکسټ پوینټ دې طرف ته ورکړه څومره 10 فوټ کلوز ما ولې ونه واله کلوز مې ځکه ونه والو چې دلته مې وقفه کړې
دا به بیا دلته کلوز کیږي. ولې دا دویم دلته یو کمانډ ما د لاین کمانډ اپلای کړ، پیلنې لاین کمانډ مې اپلای کړ، هغې باندې مې تر دې ځای پورې لاین ډرا کړ، بیا مې لاین کمانډ مکمل ختم کړ، ردم مې ولا مات کړ، بیا مې لاین کمانډ اپلای کړ او داسې راغم 10 فوټ، داسې راغم 10 فوټ او داسې روان یم 10 فوټ. نو د دې دا دویم کمانډ مې چې اپلای کړ نو د ده ردم د کوم ځای نه شروع شوی دی، د ده مسلسل ډرا کېدل د کوم ځای نه شروع شوي دي، د دې ځای نه. نو چې زه کلوز ووایم نو د ده سټارټ پوینټ بیا دا دی، دویم کمانډ سټارټ پوینټ کوم یو دی، دا دی که نه دی، نو دا به دې سره کلوز کېږي. نو کلوز به نه وخي، هوښیار اوسئ ښه چې کله هم دې ځای نه شروع شوي او کمانډ کې موقفه کړې وي او ته او دا به دې ځای سره کلوز کېږي او زه کلوز کول غواړم دلته، نو بیا به تاسو څه باندې ځئ؟ سپیسیفای نیکسټ پوینټ باندې به ځئ، کلوز باندې به هم نه ځئ او انډو خاص هم نه اپلای کوم. صحیح شو؟ کلوز باندې به نه ځئ، که کلوز وي والا به دلته کلوز شي، ته به بیا سپیسیفای نیکسټ پوینټ به ورته ووایې چې دې طرف ته تلل غواړم څومره 10 فوټ. وګوره صحیح ده که نه؟ او کمانډ ختمول غواړم انټر یا سپیس به ووهئ. دا وګورئ پوه پې شوئ؟ مکمل پې پوه شوئ؟ دا وګوره دا تاسو سره لاین کمانډ څومره ډیټیل وکړو وګوره ستاسو یو ګیټه کلاس وشو په ټیم باندې پوه هم نه شو. صحیح ده که نه؟ نو همداسې تاسو لاین کمانډ اپلای کولی شئ او تاسو پکې خپل آبجیکټ اخیستلی شئ. صحیح ده؟ نو بچې دا لاین کمانډ چې کوم دی دا موږ سره بې انتهایي لازمي کمانډ دی، دې له به تاسو زیاته ترجیح ورکوئ. دې لاین کمانډونو ته تاسو اوس راکوشوئ، نو تاسو به کور کې پریکټیس وکړئ او همداسې به پیجونه واخلئ. په خبره باندې پوه شوئ که نه؟ همداسې به بکسونه پکې ډرا کوئ، بکسونه تاسو ډرا کولی شئ. پوه پې شوئ؟ مکمل پې پوه شوئ؟ دې کې نور هیڅ شی هم نشته بچه. دا موږ سره لاین کمانډ چې موږ تفصیلا ډسکس کړو. په خبره باندې پوه شوئ که نه؟ دې کې نور شی نشته. ښه نو نن دپاره دومره بس دی بچیا، اوس موږ اجازت غواړو. صحیح ده؟ الله پاک